الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. قابل احترام اساتذه کرام، علماء کرام او محترم مسلمانان ورونو، الله سبحانه وتعالى پمونږ او تاسو باندې یو لوی سود او لوی مهرباني وکړه. الله پمونږ رحم وکړو. الله سبحانه وتعالى زمونږ په ګناهونو ستاری وکړه او دغه مبارک مجلس کې الله سبحانه وتعالى بلا استحقاق نظم حق قسم د چې نزو نتا سنمنګ لایق د دې مجلس ته دراتلو. دا ډیر پاک مجلس دی، دا ډیر لوی مجلس دی. الله دې د دې عظمت زمون په زړونو کې پیدا کړي. الله دغه مجلس کې مون شریک کړو. هغه ډیر لوی مهربان ذات دی، هغه لوی کریم دی.
د هغه ورکړه څوک منع کولی شي په چا وغواړي هغه الله هغه رحم وکړي داسې مبارک مجلس کې الله مونږ شریک کړو چې هغې کې د قرآن عظیم یو لوی خدمت وشو د احادیثو مبارکو یو ډېر عظیم محنت وشو نن د هغې هغه لبې لباب هغه خلاصه نچوړ د هغې هغه ورځ راغله د مسلمانانو بچیانو قرآن په سینه کې محفوظ کو چا په ټکو باندې په ناظره ووې چا تجوید وکړو چا د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه وویل بخاری ترمذی ولوستو او د هغې نن د دعا اخري ورځ راغله الله دې دغه مدرسې والو له د دې مشرانو له د استادانو له لوی جزای خیر ورکړي چې یو مجلس منعقد کوم ما او تاسو موږ هم راوغوښتو چې تاسو پکې شریک شئ په دوو مجلسونو کې په خصوصیت سره دعا قبلیږي یو د ختم قرآن په مجلس کې کله هم د قرآن ختمي بچولو دی خوا توجه کوئ دی خوا ګورئ ښه دغې مجلس کې چې د آسماني کتاب ختم وي په هغې کې څوک څه دعا وغواړي هغه دعا قبلیږي دویم طرف ته موږ د مشرانو استادانو نه اورېدلي دي چې په ختم بخاري د بخاري شریف په ختم دعا قبلیږي او چې په کم مجلس کې دواړه جمعي بیا تاسو اندازه ولګوئ چې دغه به څومره مبارک مجلسي نن به په دې غرونو د الله څومره رحمتونه ورېږي په دې ځمکه په دغه کورونو په دغه شاړو په دغه آبادو نن به د الله څومره رحمتونه دلته راورېږي او د الله د رحمت نظر به دې مجلس ته دغه بچولو ته او د دې محترم استادانو ته متوجه وي او الحمدلله هغه رحمت کې ما او تاسو مونږ پکې شریک شو نو دې مجلس کې یو د دعا اهتمام د دغه مجلس قدر اهمیت دا په زړه کې ساتل دغه آیات مبارکه ما ستاسو مخکې تلاوت کو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په دغه آیات مبارکه باندې بخاری شریف کې باب تړلی افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین زه به ستاسو نه دا قرآن واپس کوم د دې وجې نه چې تاسو ظالمان یئ د حد نه وتونکي یئ تاسو په قرآن ظلم کوئ نو زه به قرآن واپس کوم علماء کرام فرمایي استفهام انکاري دی چې زه قرآن د دې وجې نه واپس کوم چې تاسو پې ظلم کوئ که ظلم پې کوئ پې زه واپس کوم نو امام بخاری رحمه الله فرمایي لکه څنګه چې اولنۍ طبقې په کومه زمانه کې چې قرآن نازلېدو او د هغه زمانې خلکو دا قرآن رد کو او د دې نه انکار وکړو او دا یې واپس کو او دغه قرآن ته بدې ردې وویل څه یې ورته وویل د اهل فهم مجمع ده تاسو پوهېږئ د قصو کتاب د جادو کتاب د پخوانو خلکو قصې د ځانه جوړ کړی شوی د اجمیانو نه نقل شوی صاحب قرآن ته
بیا مختلف الفاظ نو الله فرمایل چې د دې وجه نه زه دا قرآن نه واپس کوم. نو امام بخاری رحمه الله فرمایي چې اولنو خلکو د قرآن رد او انکار وکړو که د دې وجه نه دا قرآن الله واپس کړی دی نو د قیامت پورې راتلونکي مونږ ټول خلک به د قرآن نه محروم پاتې شو. مونږ د قرآن نه محروم شو. الله رحم وکړو. الله قرآن د هغې د بدمزګۍ د وجې نه واپس نه کو. ټول وایي الحمدلله. قرآن عظیم د کم وخت نه چې د قرآن عظیم نزول شروع شوی دی دا یو خبر تاسو ذهن کې کېدی دا کم قرآن دا مظلوم کتاب دی. په هر زمانه کې په دې قرآن باندې ظلم شو دی. د هغه وخت هغه واقعات اخو تاسو به بار بار اورېدلي وي چې څه کېدل د هغه زمانې نه واله د آن حاضره پورې د قرآن په شا چېرته یو ملک نه دی ولاړ یو علاقه نه ده ولاړې افراد محنت شروع دی چې د قرآن الله د حفاظت ذمه اخیستې ده لیکن په عمومي سطح د قرآن داسې موقع شوي د قرآن حافظان هغه قتل کړی شوي یا حلال کړی شوي دي. د هغه وخت نه چې قصه شروع ده چې په بیر معونه او په مختلفو موقعو باندې اویا د قرآن حافظان په یو وخت کې قتلول چې دومره کسان به د قرآن قتل کړی شو چې صحابه کرامو ته یره پیدا شوه چې که داسې یو واقعه او دوه نورې وشي نو قرآن ضایع نه شي. دا قرآن خو لیکل غواړي. د قرآن نسخې دریابونو ته اچول دجله او فرات یو هفته تاریخونو لیکلي دي چې یو هفته دومره د قرآن نسخې دغه ته دجله او فرات ته وغورځېدې یو هفته به د اوبه چې دی دا به تورې روانې بیا به قلمي نسخې وي په سایي لیکلی شوي. دا قرآن مظلوم را روان آن حاضر ته راورسېد. نن هم په دنیا کې قرآن مظلوم کتاب دی. که په غټه سطح باندې وګورئ د دنیا په ملک د دنیا په مخ یو ملک داسې نشتی چې هغې کې څوک په قرآن باندې عمل کوي. هغه ملک کې د هغه ملک قانون قرآن وي. په ټوله دنیا کې یو ملک نشتی څوک د دنیا په د دې ځمکې په مخ باندې نشي ښودی. حالانکه قرآن عظیم الله سبحانه وتعالی یو دستور او یو قانون دنیا ته رالیږلی دی. د قرآن احکامات که خپل ملک ته وګورې دلته او که ټولې دنیا ته وګورې نو هر ملک والا خپل آیین جوړو خپل قانون جوړو خپله طریقه جوړو. هغه د کافرانو ملکونه خو دي او که د مسلمانانو ملکونه دي حالانکه چې تا سره د الله کتاب شته قرآن شته هغې ټول قوانین تاله جوړ کړي دي. بیا څه ضرورت دی لیکن نشتی د دنیا په مخ. نو یوه حصه د قرآن عظیم داسې ده چې د هغې تعلق د حکومت سره دی. مثال په طور د قرآن حکم دی د غل او د غلې نه لاس پرې کوي. اوس تاسو دا علما کرام ناست دي تپوس کوي که غل او غله ونیوی شي ټول شواهد او هر څه دغه شي مهیا شي که دغه د ټول ملک علما او قاضیان مفتیان راجمع شي دا ټول علما راجمع شي د دې غل او د غلې نه لاس نشي پرې کولی چې څو پورې د حکومت د طرفه قاضي او د هغې د طرفه جلاد او د هغې د طرفه حاکم هغه مقرر دی. علی هذا القیاس د قرآن ټول احکام دا به موږ وایو چې په دغه طرف باندې زموږ لاس نه رسي. سود
چې قرآن عظیم د سودو په شدو مد سره رد کړل او د سودی انجام بیان کړل قرآن او احادیثو. ته مسلمانانو څومره ملکونو ته وګوره ټول د سود په معامله باندې روان. سود دی، سودی د الله سره د جنگ اعلان کوي چې کوم ملک د الله سره د جنگ اعلان کوي د دنه به د خیر تر څه خبرې تمو کې. د قرآن د مظلوم کېدو خبره مې کوله. مونږ دا ویلی شو چې په دغه زمونږ لاس نه رسي، مونږ څه کولی نه شو هلته، خو د قرآن یو وافر یو حصه د هغې تعلق زمونږ او ستاسو سره دی. هغه زمونږ سره چې د کوم حصې تعلق دی هغې ته لږ وګورئ. مثلا قرآن کې د مانځه حکم دی، نو د مونځ دې ته د حکومت څه ضرورت دی؟ مونځ زمونږ خپل ذاتي عمل دی. نن په من کې 15 وخته مونځ څومره دی؟ یو کور والی د سمبټ کور والی، د ګلشا کور والی، د اشاړي یو کور والی چې په دې یو کور کې نارینه زنانه مونځ ګزار څومره دي؟ بیل مازه څومره دي؟ یو محله والی مونځ ګزار څو دي؟ بیل مازه څو دي؟ 15 وخته مونځ ګزار څو دي؟ دا زمونږ علاقه داسې ده چې دا په دیندارۍ مشهوره ده چې دې کې د مدارسو کمی نشتی، په دې کې د تبلیغ کمی نشتی، په دې کې د دین ټولې شعبې شته او په دیندارۍ باندې موږ مشهور یو، زموږ پښتون قوم وغیره. نو زموږ د مونځ نه ابتدا والی شي زموږ د مانځه څه صورت حال دی؟ او که یو قدم ته اخوا شي زکات ته ورشي. اوس که د مثال په طور تقریبا 30-32% مسلمانان دا پاخه مونځګزار دي چې دا 15 وخته مونځ کوي. 68 او 70% دا 15 وخته مونځګزار نه دي. په دې کې 2 مونځونه، 3 مونځونه، یو مونځ په کور کړی، په سفر کې نه کړی، په جوړه کړی، په بیمارۍ کې نه کړی، او څه خو داسې دي چې د سره نه کړی. اوس دا کم 30 او 32% چې مونځګزار دي دوی ته دویم راشه د مانځه سره د زکات، چې د زکات څه صورت حال دی؟ دا د قرآن عظیم مونږ کې حال دی چې په دې 30% کسانو کې زکات څو ورکوي. بیا که زکات د مال وي د هغې خو سلګه ډېره ګزارش دی، هغه هم د هغه چا چې مال لږ وي، چې پیسې لږي نو زکات ورکول اساني، چا سره د نصاب نه زیاتې او 40,000 روپۍ 1000 روپۍ زکات ورکول کوي اکثر. دا لږو لږو پیسو والا موږ پسې راځي چې هداسې یو 50-50 ډکي د املوکانو خرڅ کړي، د مڼو خرڅ کړي، هغه هم راشي د عشر تپوس کوي، باغونو والا نه کوي. چا چې د 50 لک روپو باغونه خرڅ کړي هغه چېرته تپوس نه دی کړی چې ما باغ په 50 لکه خرڅ کړو، عشر پکې څو دی؟ هلته پکې 15 لکه روپۍ راوځي. لکونو کروړونو والا د زکات تپوس نه کوي. چا سره لږې پیسې وي نه هغه زکات ورکوي، او چې د چا سره ډېرې وي هغه زکات نه ورکوي. بیا د هغه مال د نقدیت زکات، بیا د ځمکو د غنمونو او د شولو نه څومره کسان زکات ورکوي، د دغه مڼو نه او د املوکو او د شلتالانو نه، د دغه فصلونو نه. د قرآن عظیم یو حال زه تاسو ته عرض کوم چې په قرآن په هر اعتبار سره ظلم. بیا د دې نه که لږ اخوا معاملاتو ته لاړ شي د هغې مې ته اشاره وکړه چې په معاملاتو کې نن د مسلمان او د مونځګزار او د حاجي صاحب او د نیک د هغه د تجارت او د هغه د کاروبار غرض هغه صرف پیسه جمع کول دي. دا پیسه چې په څه طریقه هم جمع کېږي، په دې کې حلال حرام، په دې کې جایز ناجایز، دا ډېر مشکل کار دی. بیا که لږ نور هم اخوا ورشي، مثلا میراث، قرآن عظیم حکم دی میراث چې یو هلک او 2 جینکۍ برابر دي. اوس دا مونږ ناست یو، مونږ کې څومره کسان داسې دي چې هغې د خویندو د ترورانو د لونو هغې د زنانه حصه ورکړې ده. دا د قرآن عظیم حکم دی. که دا په قرآن ظلم نه دی نو دا څه دی؟ دې مخکې ورځ کې یو کس هغه
که زه تا ته ووایم نو چې ته ورته وګورې ته به وایي دا پیر بابا دی د نیکۍ پې حد تمام دی خور پې کیس داخل کړو قسم یې وکړو راغی قسم یې وکړو چې دا زما خور نه ده دوه وروڼه نور راغلو هغه وینا ولې نه ده زموږ خور ده د مشکات شریف دا اولنی جلد اخیرنی حدیث ده من قطع میراث وارثه قطع له میراثه من الجنه او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم چا چې د وارث میراث ختم کو الله به د حصہ د جنت نه ختم کی جنت کې به د میراث د حصہ نه دیخوا وګورئ پرده شرعي پرده د قرآن عظیم حکم دی پرده اوس دا پرده به زنانه د چا نه کوي سړی به د چا نه کوي چاته به ګوري چاته به نه ګوري مونږ کې څومره خلک دي چې دا وایي که شرعي پرده یو زموږ د پښتو دا پرده ده چې زموږ زنانه بهر نه شي ګرځېدی ظاهره خبره د پښتو ده لیکن شرعي پرده د تره د زوی نه د ترور د زوی نه د ماما د زوی نه د لیور نه وغیر ذلك دا د قرآن حکم دی نو که دا په قرآن ظلم نه دی نو دا څه شی دی او که تاسو نور هم دی خوا راځئ دا خو هغه مشت نمونه خروار است یو حکم د قرآن 100% په دنیا کې نشتی په ټوله دنیا کې نشتی یو حکم یې نشتی په مسلمان کې قرآن د څه لپاره دی مخکې د قرآن خپل سره رسمونه وو په یو طرف پې ظلم کېدو او اوس دا قرآن عظیم چې د لوح محفوظ نه الله سبحانه وتعالی نازل کړی دی او د دغه قرآن متعلق الله فرمایلی دي که د دې قرآن نه د مخ واړو په قیامت کې به په ټپ وړوند راپورته کېږي د هغه قرآن په مسلمان کې څه حیثیت دی چې نن مسلمان صرف د قرآن سره دومره وایي یا یې ته وخوره یا یې مال راکړه ته پې قرآن خورې دې دکانونو ته دې مارکیټونو ته دې بارګینونو ته دې ته تاسو ورشئ ته د قرآن حشر وګوره ته به دا ځای نه ورپېږې وبهیرېږې چې یا الله ستا د کتاب سره دا حشر کېږي لکه په قرآن په طرف چې د چا په من کې څومره لاس رسي په قرآن باندې ظلم نو قرآن خبرل په حق او په ناحق دا جدا خبره ده په حق او په ناحق خو آیا دا قرآن الله صلی الله علیه وسلم ها بیا د دین چې راشي چې ډیر دیندار خلک دي نو هغه څه چل کوي د قرآن ختمونه دا د ختمونو کتاب دی دا الله را لګل د لوح محفوظ نه چې ختمونه پې کوه زنانه ټلیفون وکړو ویل داجي خبرې کې ما یو دوه درې پېرې خپل توثیق یې وکړو وی زما یو خدمت راغلی ما چې خپل رور ته ووایم زموږ رور یم دای ټیک ته وی زموږ سره ډېره غټه مسله پېښه شوه دا جد دی چا راته ویلي دي چا راته ویلي دي چې 6,000 پیرې د سورې تغابن ختم وکړه دا حاجت به دې پوره شي ما وی چې زه خو 6,000 پیرې نشم ویلی خو مولوي صاحب ته به ووایم مدرسه کې به دغه جینکو ته هلکانو ته هغوی ته به ووایي هغه به راله ختم وکړي 6,000 پیرې د خلکو دا خیر دا طالبان خو هسې ناست دي بلوچستان والا خلک هغو ته لایه وایي وزګار لایه خلک ته څه کاري دی جو ختمونه به کوي که نه اوس هغوی ته دا څه پته ده چې طالب او طالبي ته هغه د وخت نه میلاویږي د اودس وخت ورته پکې نه میلاویږي چې ځینو په منډه باندې استادان ورته ګوري ټلۍ والی کېږي یو کتاب ودي او بل کتاب رااخلي او څومره مصروفه 6,000 پیرې سورې تغابن ختم موږ نه وکړي
ما یې ورته وایم چې واړه کله وزګار دي او دا امتحانونه او دا سبقونه خو بیا به اوس مینتونه کوي اوس به ما له قسمونه راکوي نو ما ورته وایم یاره که دې وړو ته ما وویو دي ته ما ختم وویو دوی دا ختم وکړو خو بیا به پې د دوی حاجتونه پوره کېږي ستا پې نه پوره کېږي وی څنګه به پې زما نه پوره کېږي ما یې دا داسې ده لکه ته په کور کې وږي شوې ما ته وایې چې دغه د وړو له ډوډۍ ورکړه چې دا واړه ډوډۍ وخوري زه ډېره وږي شوې ما که وړو ډوډۍ وخوړه خو هغه به ماړه شي ته په خپله وخوره چې ماړه شې وی زما خدای نو زه خو دا نشم ویلی فریاد یې وکړو پرز شوی و پې ما یې تا ته چا ویل دي دا سوره تغابن ستا ختمونو له خدای رالیږل دی که دا چېرته څه غرض لري دا تا ته ویلي چا دي بهرحال نو کم چې ښه خلک دی نو د هغو د څه دپاره دی که ښځه دله څوک نه درکړه چې دومره پیرې قرآن پلانی صورت ووایه او که لور دې څوک نه غواړي چې دومره پیرې پلانی صورت ووایه او که دکان دې نه چلېږي چې بیا پکې پلانی صورت ووایه او که نوکري دې نه کېږي چې پلانی صورت ووایه او که امتحان دې نه پاس کېږي چې پلانی صورت ووایه که دا په قرآن ظلم نه دی دا څه دی دا مسلمان چېرته لاړ دا آخري کتاب الله سبحانه وتعالی دنیا ته راولېږو دا د څه دپاره دا څه غرض لري دا خو ستا ژوند و دا خو داسې ژوند و چې د صحابه کرامو نه به چا تپوس وکړو ستاسو کتاب ابوبکر صدیق صاحب به یې ورته وښوو وی دا دی د ده دې ټول ژوند ته ګوره د ده که اخیستلو ته ګورې که خرڅولو ته که خوړلو ته که څه ته یې ګورې چې قرآن دی قابل احترام اورېدونکو عرض دې پورې دی فریاد مو یو طرف ته کوو دا څه وشو دا ظلم وشو ګراني داسې شوه پلانی ظلم داسې وشو د نورو خلکو ظلمونو ډاکټرانو دا ظلم وکړو وزیرانو دومره غلاګانې وکړې پلانکو دا چل وکړو بجلۍ والا داسې چل وکړو دا ټیک ده دا په خپل ځای ده خو شیخ سعدي صاحب وایي هر چې بر ما است از ما است دا چې په ما څه دي که نه دا زما د طرفه دي ما د قرآن سره څومره ظلم وکړو زه قرآن له څه کوم او ما په قرآن عظیم څومره عمل وکړو که نور دی خوا د قرآن کمې خبرې له به راځي که د دې قرآن لوستو له راشي نو یوه مجموعه د مسلمانانو داسې ده چې قرآن یې سره ویلی نه دی په ښځو کې چې یو بل ختم دی تاسو به ترې خبرې یئ وایي چې قرآن ناظره دې نه ویلی او ختم کړه نسي چلو کا قرآن راواله او د اول نه شروع کا په دې هر کرښه باندې ګوته راکاږه پاڼه اړوه او ګوتې پرې راکاږه چې آخر ته ورسېد د قرآن ختم وشو نو که په قرآن ظلم نه دی نو څه دی ته به څه وې نورې ډېرې قصې مسلې دا الله سبحانه وتعالی انعام وکړو الله آخري کتاب راولېږو الله یې د حفاظت ذمه واخیسته او هغه حفاظت د پوره کېدو دا حفاظ دا قرا دا علما دا شیوخ دا د هغې هغه سبب الله سبحانه وتعالی مهیا کو ما تاسو ته بیان یا څه ونه کړو یوه خبره مې درته درخواست کړه د مذاکرې په طور باندې چې دې قرآن ته کتل دا قرآن د قیامت په ورځ به دا قرآن شفاعت کوي دا به حجت وي خو دا به د چا دپاره حجت وي دا به د چا حجت وي چې چا ویلي دي چې یا یې ته وخوره یا یې ماله راکړه چې چا پې له پاسه ګوتې راښکولي دي چې چا یې ختمونه کړلي لوڼه او زامنو له پې ودونه کوي دوکانونه پې روانوي دا به د هغو حجت وي که نه دا چې د څه مقصد لري فی لوح محفوظ چې د لوح محفوظ نه دی راغلی دی او د الله آخري پیغام او آخري کتاب دی که چېرې مونږ دا مجمع دا مونږ کوم ناست یو مونږ او تاسو نیت وکړو چې دا خپل ژوند به مونږ قرآني کوو قرآني ژوند به اختیارو د الله د ذات نه امید دی چې زمونږ په وجه الله په دې ټول ملک باندې رحم وکړي وبکړو نیت د خیره سره یو درخواست خو دا دی چې قرآن عظیم چا ناظره نه ده ویلې هغه ناظره ووایي چا چې ناظره ویلې هغه ناظره څنګه ویلې ده پښتانه په پښتو کې وایي پنجابیان په دغه کې وایي دا په پنجابۍ کې
او سیندیانی په سیندۍ کې چا ناظره ویلي هغه لکه تصحیح کې د قاریانو صاحبانو دغه بچوړو نه هغه قرآن صحیح کی د قرآن معنا او تفسیر زده کول د قرآن عظیم اعمال په احکام پاغي عمل دغه خپل بچي دا د قرآن عظیم حافظان د قرآن عالمان زامن لونه دا جوړول نو یو د دې اهتمام او دا ضرورت دی زمونږه سهر لا زمون قبر خپې کې دي خپې زمون په قبر کې دي سهر له مون قبر ته روان یو او دغه قرآن عظیم په قبر او په قیامت او په آخرت کې دغه زمون الله دې زمون ملګری کی الله دې زمون شفیع کی نو دا هغې دپاره طریقه به دا وي چې دغه قرآني ژوند به اختیارول غواړي که په بل اعتبار سره وګورئ قرآن عظیم دا مونږ کومه مدرسه کې ناست یو نو نوم یې څه دی دارالقرآن نوم ته هم ګورئ د قرآن کور دا مونږ د قرآن په کنډر کې د قرآن په کور کې الحمدلله ناست یو او ظاهر هم دا دی چې دغه بچو ته او دغه ګورئ د قرآن څومره خدمت کیږي نو که په یو طرف باندې وګورئ پکار خدا د چې د قرآن د پاره ځای جوړېږي چې څوک خبرې دی دلته یو چې څومره ضروریات دي هغه ټول تیار شوی او هغه جوړ شوی وي ځکه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله د مسلمانانو ملک دی ټول زمونږ د الله فضل دی د دغه نه چې چپړاسي نه واله د وزارت عظما او د صدارت پورې ټول مسلمانان دي نو بیا مسجد او مدرسه هغه بیا سمانه لري څه سوال پیدا کیږي خو نه د هغه طرف نه مونږ ګیله نه کوو لیکن زمونږ خپل ځان ته وګورو چې مونږ د دغه قرآن دپاره څه وکړو که دا مونږ څومره خلک دي چې ټول ځان له یو کور جوړولی شي او د خپل طاقت مطابق د میلمه ځای جوړولی شي که دغه ټوله جمع شي او دې همتو کې یو دارالقرآن نشي جوړولی یو دارالقرآن په ګل شا کې نه په هر کلي کې دارالقرآن جوړولی شي یو درخواست تاسو ته دا دی چې الله سبحانه وتعالی الله چې کوم الله دا اسمان ودرولې او دا ځمکې غوړولې ده دغه غرونه ودرولې دي او دا سیندونه جاری کړي دي هغه الله د دې مدرسې یو چتم جوړول شي دغه ځای کې د یو حال مونږ ته غټ ضرورت دی دا کمرې د هغه ځای پورې ضرورت دی دغه طلباو له د اودسخانو ضرورت دی نو هغه الله چې سار خلک راپاڅي او دا ټول یو عالیشان ځای تیاري لیکن دارالامتحان دی په دارالقرآن الله دارالامتحان هم جوړ کړی دی د مسلمانانو امتحان کیږي چې مسلمان خپل مال خپل جان د الله دپاره څومره لګولی شي خوش نصیبه خلک به څوک خوش قسمته به په دغه دیوال کې به خښته لګولي دغه یو ټاټ کې سیمټ به دغه په دې چت لګېدلي یو سیخ به لګېدلی لاندې د مسلمانانو بچیان ناست دي د مسلمانانو بچي ناست دي او قال الله قال الرسول کوي او د الله د ذات نه امید دی چې دغه مدرسه دا منتظمین بنئ دا محتممین او مشران یو ورځ دی به رخصت شي څوک مسلمانان به استادانی داسې ختمونه به کېږي دلته مونږ به نه یو څوک مسلمانان به ورته قرآن ښیي احادیث ښیي او څوک د مسلمانانو بچي به چې زده کوي چې اوس نه نوم معلوم دی او نه نسب او نه کور معلوم دی او مونږ او تاسو به په قبرونو کې او د دې هغه اجر هغه به مونږ او تاسو ته الله قبر او قیامت کې راکوي نو آخري درخواست تاسو ته دا دی چې دغه ټوله مجمع کې هېڅوک ځان مه محرومه کوئ چې دومره تعاون وشي چې د دې مدرسې دا څومره ضرورت دی الله رحم وکړي چې دا په دې ختم په دې موقع پوره شي او د دې نه وروسته بیا مزید ضرورت نه تعمیر پوره شي او د مدرسې چې دی واکداران او مشران هغه خپل کار په یکسویي سره شروع کړي نو دې دپاره تاسو ټولو ته درخواست دی څوک څومره سیخ کولی شي هغه هم ولیکئ څوک څومره سیمټ کولی شي خښته کولی شي دغه دا مخامخ حصه زموږ ټولو د تعمیر دا انتهایي ضرورت دی چې دا کمرې د اخره پورې ورسي مخامخ په هغه ځای باندې یو غټ حال چې په هغې کې امتحان هم کیدی شي
نور ضروريات پکې هم وي طلبا پکې سبقونه هم وي نو څوک د دې لپاره څومره څه کولی شي لږ ساعت تاسو ته مقرر کوو د الله د رضا لپاره هغه همت او حوصله وکړئ چا سره اوس په جیب کې وي هغه پیسې راولګي چا سره نه وي هغه دا همت وکړي چې ولیکئ او بیا مدرسې والو ته حواله کوي خاموشي سره ټول کښېنئ لږ ساعت او ټول دعا وغواړئ چې الله چې څومره د دې دارالقرآن ضرورت دی الله ته د دې مجلس نه پوره کړي د دې لپاره یو همت او حوصله وکړئ چا سره څوک څومره تعاون کولی شي هغه مخکې راولېږي